یاره پریشر خو دومره دی په امپورټډ ګورنمنټ باندې چې د نن نه تقریبا میاشت مخکې هغې اسلام آباد د کنټینر یو ښار جوړ کړی اسلام آباد ته د تګ راتګ چې څومره لارې د هغې بندې کړي دي د اسلام آباد عوام ټول په تکلیف کې دي نو ان شاء الله زه خو چې مخې ته سینما نو د لانګ مارچ د اسلام آباد ته د رسیدو نه به مخکې د امپورټډ ګورنمنټ به دي تختی او زه خو دا وایم چې د پاکستان ټول ایرپورټونه دي بیا بالکل سیل کړي شي چې د ملک نه بارونه تختی ځکه ان شاء الله حقيقي ازادي را روانه ده او په دې ملک باندې د پاکستان عوام او کم چې د قوم سره مخلص خلک ته هغه حکمرانی کوي نو تاسو به وینئ ان شاء الله دا پاکستان عوام خپل فیصله کړی ده چې کله اسلام آباد ته مارچ راورسي فیصله به ان شاء الله د پاکستان په حق کې کیږي موږ دوام کوو چې الله تعالی د هغه خلک په دې ملک حکمرانان کې کم چې د وطن د پارټي کې د پاکستان د پارټي کې او د عالم اسلام د پارټي کې نو دا هو دا وایم چې لکه پریشر خو په ګورنمنت باندې به خامخای چې ځکه چې لکه دا د لاین اډر مسله جوړیږي دلته انتظامی هي دلته مطلب دا دی چې لکه زمونږ پورس باندې به خامخا لکه دغه سپریشر پیږي خدا سي زما په خیال باندې دغه نشته او دا به راشي او دی به مطلب دا چې خپل پروټیست وکړي او چې پروټیست وکړي نو زما په خیال چې پکار دي چې عمران خان له پکار دي چې کدی وای چې یاره دا مطلب دا خلک غلط دي نو دی غلط ولدي لغونته اوس د سوچ مطابق غلط دي د نور چا د خلکو دا کوم خلکو چې دی منتخب کړي هغه کې خلا چا دا نه دی ویلي چې دا غلط دي کنه پریشر په ګورنمنت کې د ټیم کې بدی نشته چې هغه ګورنمنت پرې خو دی او ډایرک آرمي ټارګټ کړي دا او چې آرمي ټارګټ کړي دا نو تا خیال د حکومت والا خو ایزي روان دي او وی وتویلی چې بالکل راشه اسلام آباد تراشه موږ فیسیلیټیټن کو او په کمزې چې ټارګټ ته پاغه کې خپل دغه کې لانګ مارچ وکي او ما دا نه مخکې تاسو چې په لانګ مارچ باندې تبدیلی نه راځي تبدیلی په عوامو راځي په لانګ مارچ راځي ورسره چې عوام نشته ورکر دی په ورکر مونږ چې څومره تجربه وشو لپاره د الګ ټیم کې په ورکر باندې تبدیلی نه راځي په عوامو تبدیلی راځي او په حکومت خو بالکل فریشر نو فریشر څنګه چې تاسو ته ما مخکې وې پاکستاني کوم اوس پوه شوي جي ډېر وخت پورې دا خلک د لیډرانو په دوکه کې ساتلي یو لیډر به ورته راغی یو قسمه ډبلوګۍ به ورته غږو بل به راغی بل قسمه اوس الحمدلله د سوشل میډیا دور دی او هر بچی هر فرد د پاکستان او د وطن په دې خبره پوه دی چې کوم د ملک لپاره مخلص او پوه چې کوم دی نو نیک قیادت او مخلص قیادت څوک ته عوامو ته دا پته لګېدلې ده او چونکې دلته عمران خان ولاړو د هغه په مقابله کې 14 پارټۍ وې نو د پاکستان تحریک انصاف ورکر چې کومه ډیوټي په دې کې کړې ده نو زبردست زه خپل د پی کې 48 چې کومه حصہ پکې راځي په 22 کې دا هغه ورکر ته زه سلوټ کوم چې یو زبردست کمپاین کړو او خپل منډه د چیرمن عمران خان د پاره والي وا او پای کې زیات تر د عوام پویم ده عوام په دې خبره پوه شوي دي چې دا نور پارټۍ چې دي دا ریجیکټ پارټۍ دي تاسو پته ده تاسو ملک حالات وینئ زما خپل خیال دا دی چې نن سبا پاکستان په دوه ډلو کې تقسیم شوی یو ډله هغه ده چې هغه وی چې د پاکستان چې کوم ادارې دي د پاکستان د آئین مطابق خپل ډیوټي کوي او د پاکستان قانون د دوه قسمه نه چې د زورور د پاره د یو شان قانوني او د کمزوري د پاره د بل شان قانوني قانون به یوي تاسو وګورئ تاسو چې لیدل چې دا یو غریب سړی په جیل کې قید دی او هغه د قید راوته دی د بار ملک ته لپاره علاج د لپاره تللی دی ته وګوره د ملک وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی عدالت په قید اورولو په جیل کې هغه آزاد شو بار ملک ته لاړ غټ سړی کې غلاو کی داغه د پاره دوباره هغه ته نارو میلو شي غریب سړی کې دلته دی او شي کلم غلاو کی هغه په جیل کې پروت دی تاسو څوک نه د پاکستان عوام نور د دې سیستم نه تنګ شوی دی آی خبره په دې خبره هغه رسیدلی دي چیرې د ملک یو داسې یو نظام ورکول پکار دی چې پای کې قانون د غریب او د مالدار د پاره یو شانی زموږ دا جهاد د لپاره وتی او زما په خیال دا لانګ مارچ او زموږ د منډه تړ دا خو یو انقلاب طرف ته خبر روانه ده او پاکستان په حقيقي معنی کې چې کوم دی د دې تحریک سره ان شاء الله ازادي دا خدا سے خبره ده زما په خیال که تاسو ته یاد شي او نظر لغونتی په شابانه واړوي نو عمران خان خو په دې صوبه کې دوه اکثریت و تحصیل دی پنجاب کې د حکومت دی که مخلوط هم دی خو اختیاري د عمران خان دی
او دلته خو زمونږ خلاف خود سرکاري وسایل ټول استعمال شوي دي د اتحادیانو خلاف. نو تاسو دې ته که تاسو لغونتي هغه رڼه شیشه باندې په خپله باندې وکتل نو تاسو ته پته ولګي. بل دا خبره ده د عمران خان به بلې ورځ له چې دی نو بیا سبا چې الیکشن کېږي نو دوی په دې ټولو حلقو باندې بیا ودرېږي. د دې خبرې جواب د پی ټي آی سره شته. زمانم زمونږ د په 22 کې زمونږ خلاف سرکاري وسایل استعمال شوي دي، بې دریغ استعمال شوي دي، نوکرۍ استعمال شوي دي، په هغې کې کارونه استعمال شوي دي، په هغې کې لکه مطلب سولر استعمال شوي دي، په هغې کې ترقیاتي کارونه شوي دي، په هغې کې هر یو هغه شی شوي دی چې کوم د حکومت سره دستیاب وسایل او د هغې نه علاوه د دستیاب وسایلو نه علاوه بل وعدې کړي دي. یعنې بایس کې چې کس د ټولو نه اوله خبره دا ده چې په ضمني انتخاباتو کې حکومت وخت چې کوم دی نو هغه ډېر په مضبوطۍ سره او ډېر په زړه سره چې کوم دی نو الیکشن کې حصه اخلي. چونکې اپوزیشن چې کوم وي نو هغې هغه شان خوند نه ضمني انتخاباتو کې. بله دا دی چې باچایي وخت چې کوم دی نو هغه دلچسپي زیاتي، هغه ورکر ته ځان رسوي، نوکرۍ ورکوي، ورسره چې کوم دی نن سبا لارو کوڅو جنګ دی هغه ورکوي او خلکو ته یو دروغه پروپاګانډا چې انکم سپورټ پروګرام چې دی دا زموږ په لاسو کې دی، د ښځو نه باقاعده کارډونه راټول شوي دي او چې کوم دی نو هغه په دغه دروغو باندې چې کوم دی نو خلک دوکه کړي دي او په دې حوالې سره تاسو ته مخې ته یار څه الیکشن د انیوایس تاسو تاسو کو غټه وجه دا وه چې کله زمونږ اوټونه ګڼ شو، اتحادیان را ګڼ شو، د هر یو د بل په تمه شو. یو غټه خبره دا وه. دویمه خبره دا وه چې کم لکه مونږ له هغه تیزي په عام اوټونو کې په کار وه نو هغه کمزورۍ زمونږ د ورکرنګ وې، د مشراننګ وې، په تن په ځاننګ یاد کوم زونګنګ وې. خو لکه غټه خبره دا وه چې وایي دا پښتو هغه متل په ډېرو کسابانو کې مردار وي که نه، نو بس دا زمونږ کمزوری وي. په دې کې د پی ټي آی څه دغه نه و. خو چې دغه 22 سیټو هغې نه مخکې کله چې شیخ قاسم صاحب ولاړو نو هغه په لیډ تللی و، خو د علي محمد همدغه سلیکټرانو هغه غوښته نو هغې د شیخ صاحب 2.5 ووټ ریجیکټ کړلو او هغې په 2200 ته نه اباو کو. د نشتریانو ځان له 22,000 ووټ و، د مسلم لیگ ځان له 18,000 ووټ و، د پیپل پارټۍ ځان له دومره ووټ و. دغه چې کوم ته وایي چې هغه ووټ څه شو، هغه ووټ په دې تمه شو چې زه بس د جمعیت خو دومره ووټ دی او د نیشنل دومره ووټ دی، بس دا دواړه چې واچي نو بس صحیح ده. مسلم لیگ والا په دې تمه او نیشنل والا په دې تمه چې مسلم لیگ به ورته واچي او پیپل والا په دې تمه چې دغه دوه پارټۍ به ورته اچي، نو هغه ورکر روونه وته. کله ورکر روونه. بل دویمه خبره دانګ ده چې زمونږ د پارټو کې چې دي نو دا ډېر غریب خلک دی. اوس دا پی ټي آی چې دي نو دې سره سرمایه‌دار او سرمایه‌کار او دغه خلک هغه پارټۍ ته په دې تللي دي چې هغه پسې په دغه 2013 نه چوکه راغستلی شي او پاچوکا پارټۍ ته شروع شوي دي. زمونږ ورکر چې دي نو ډېر کمزوري دي، نو هغوی هغه شانتې دغه ونه که. بل دلته کې چې زما دا اورېدلي دي چې باقاعده په هغه شپه باندې ښه باقاعده د پی ټي آی ملګرو پیسې میلاو شوي، هغه بیا ګاډي، بیا هغې ته نور سهولتونه، هغه ټول سهولتونه چې وو هغه هغوی د الیکشن په ورځ راغوستي او زمونږ هغه سهولتونه چې وو د هغوی په حساب سره هغه نش برابر وو. دا نش وجه دا وه چې زمونږ نه د 22 ګټلې شوي سیټ چې صرف د جمعیت په ووټونو ګټلې کېده او هغه مونږ په اتحادیانو، دغه یو د فکر خبره ده. بل زه دا وایم چې لکه دې خو سیټونه ګټي که نه، اوس دا دومره وخت د دې نه مخکې چې کله پی ډي ایم والا لانګ مارچ او دغه کولې نو ده خو استیفنګ نه ورکول او ده نه الیکشن کو. دا وخت نه دوی ورته چې الیکشن اوس کم از کم دا زیات نه زیات 8-9 میاشتې پاتې دي، بس انتظار دی وکړي. دغه میدان به عوام دي، کو دلې ووټ ورکړه دی به منتخب شي،
او کونه پی ډي ایم والا لیور کاوه منتخب شي ملت او مل په یو ټریک باندې چول غواړي او مل ترکه طرف ته بوتل غواړي خبره د مل د ترکه ده دا نه چې لکه زه د کورسۍ والم او زه د په کورسۍ ناستې ما کورسۍ د زما خوخي او چې د کورسۍ نه د ما بیا لړکې نو هغه کورسو والا پسې د بیا زه په جاري عام د لاهور دغه نه راشورو شم دغه کم چوک لیبرټي چوک نه راشورو شم او دا لیبرټي چوک نه د اسلام آباد ته رارسم او صرف دغه خپل ادارې او کومې چې زموږ محافظ ادارې دي از ټارګټ کوم نو دا ډېر ظلم دی